الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. سورة یونس 7 نمبر آیات. په دې آیات کې هغه خلکو ذکر دی چې کوم خلک د الله تعالی د نښو او د قدرتونو علاماتونو څخه فایده نه اخلي. مخکې ذکر شوي چې د الله تعالی قدرتونه، د الله تعالی وجود، وحدانیت، دغه شان د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ ضرورت او د آخرت یقین در د کائناتو نه په خپله عقل په ذریعه باندې کیدی شي، ممکن دی. په هغې باندې شپه ورځ د اختلاف دلیل ذکر شو. ځمکه او اسمانونه، انوار، سپوږمۍ، په دې کې چې کوم څه موجود دی په دې کائناتو کې، هغې ذکر مخکې نه وشو چې دغه ټول دلایل دی په دې باندې چې الله تعالی موجود دی، او دغه دلیل دی په دې باندې چې دا ټول کائنات د انسان د فایدې دپاره دی، انسان د خاطر نه پیدا دی، خدمت کوي. که په دې کې حیوانات دي، که معدنیات دي، که هر څه چې دي انسان تابع دي. نو دغه د انسان تابع کېدو نه معلومي کې دا چې انسان پکې یو لوی څیز دی، اشرف المخلوقات دی. او چې کله ټول کائنات د تابع شنو معلومي کې دا چې د انسان د پیدایش مقصد به هم ډېر غټ عارضي بنئ. ځکه د انسان غوښه نه خوړل کېږي، د انسان بل څه پیدا نشته دی، او ټول مخلوق تابع ده. معلومي کې دا چې د په سر باندې یو غټه ذمهواري شته، او دغه ذمهواري چې کوم ده نو د پیغمبرانو پر رسالت سره د هغې پوره وضاحت شوی دی. دغه شان ده کې چې کله په سر یې ذمهواري شته نو خلک به څوک به ذمهواري پوره کوي، څوک به نه پوره کوي. د هغې دپاره د محاسبې ورځ پکار ده، نو هغه قیامت دی. دغه معلومات هم کېږي د دې کائناتو نه. ننني سبق کې دا خبره ده چې د دغه نښو نه ځینې خلک فایده نه پورته کوي، او د هغه خلکو علامات او د هغوی اخري انجام ذکر کېږي. نو اولني دو آیاتونو کې د هغه خلکو ذکر دی، د هغې طبقې ذکر دی چې د دې علاماتو نه هېڅ فایده وانخیسته. الله تعالی وایي ان الذین یقینا هغه کسان لا یرجون لقاءنا چې امید نه لري د ملاقات زمون، د ملاقات یعنی قیامت کې د پیش کېدلو امید یې نشته. ورضو او دوی خوشحاله دي بالحیات الدنیا په ژوند دنیا باندې، واطمأنوا بها او دې باندې مطمئن دي. د دوی فکر دا ده چې دنیا کې سهولیات او ژوند د کافي دی. د دنیا وحدې مالونه او دولتونه، سهولیات، شان شوکت د کافي دی، آخرت نشته. نو دغه دنیا د پاره بیا دوی لوړه جوړه حرام نه او جایز او ناجایز پر قطعا نه یو شان راکاږي، یو مخز کار روان کړي. او د دنیا اکثر تعلیمات هم په دغه طریقه باندې دي. الذی والذین هم عن آیاتنا غافلون، د هغه کسان چې دوی زمونږ د نښو نه ناخبره دي. آیات جمع د آیتون د مراد نه نښې دي، هغه نښې چې کوم وړاندې ذکر شوي چې هغې کې ځمکه او اسمانونه، سپوږمۍ، نور او دغه شان ځمکې او اسمانونو کې مخلوقات، شپې ورځې اختلاف، دغه نښې ته مراد دي. او دې نه مراد د قرآن آیتونه نه دي مراد دي ذکر کې. نو حاصل دا شو چې کوم خلک زمونږ د نښو نه ناخبره دي، زمونږ د قدرتونو نه ناخبره دي، په دې کې سوچ فکر نه کوي او انجام ته ځان ونه رساو. نو دې خلکو علامه به دا وي چې په دنیاوي ژوند باندې به مطمئني، آخرت به دې مکمل یېري. نو دا علامات شو. اوس انجام ذکر کېږي. الله تعالی وایي اولئک دا کسان مأواهم النار، زیر دوی اور دی، ځکه دا کافران دي. کم خلک د آخرت امید نه لري او حرام او حلالو کې فرق نشي کولی، صرف د دنیا ژوند د هغوی مقصد دی. لکه عقیده د سوشلیزم واخله چې هغوی وایي چې د انسان د ژوند هدف چې کوم دی نو دا کور دی، مال دی، او دغه شان ده کې زنانه ده، دین اقور انسان د ژوند مقصد نشته. سوشلیزم کم چې د اشتراکي نظام عقیده ده، او به کم کې دپاره چې په څه وخت کې تقریبا 70 خواوشا کې پاکستان کې به کوم جنګونه شوي دي. خلکو هغه وخت خلک ډېر غیرتي خلکو نه مانو او ناپېژېدلو والا و. روس او ډېرو ممالکو کې څه وخته پورې قایم، لیکن بیا هغوی هم ومنله چې په دنیاوي لحاظ باندې هم دا شی ناکام دی. دغه شان ده کې هغه عقیدې سرمایه‌دارانه کم عقیده چې دا سرمایه‌دارانه نظام، هغوی عقیده هم دغه ده چې بس د انسان د لویوالي دپاره
او د هغه د عظمت او مرتبه لپاره پیسې کافي ده او بل څه د ضرورت نشته. نو هغه سرمایه‌دارانه نظام په علاقو کې رایج کړی او کم چې غریبانان هغه ته په نظر باندې ګوري، نه د هغې څه حیثیت یې نه څه حقونه موجودي، بلکې هغوی ښکته روان یو، مالداران پورته روان یو. دا د سرمایه‌دارانو نظام اصول دی چې د هغې بحث په خپل ځایونو کې چېرته ذکر شي. نو دې ځای کې الله تعالی د دغه خلکو دپاره انجام ذکر کوي. وایي د دې خلکو مأواهم النار، زیره دوی اور دی بما کانوا یکسبون، په سبب د هغې چې دوی کوي. دوی آخرت دپاره کار نه کوي، صرف د پیسې دپاره کار کوي. دوی د الله تعالی وحدانیت او د نبی علیه السلام رسالت تصدیق ونه کو، نو ځکه د آسماني دین او شریعت د حرام او د حلالو فرق هم معلوم نه کو چې دا حرام دی او دا حلال دی، نو ځای جهنم شو. نو دې کې د دې زمانې ډېر مسلمانان هم اخته دي او هغوی په اقتصادیاتو کې او دغه شان کې په اجتماعي ژوند کې هغوی د ډېرو څیزونه چې هغه شرعاً حرام دي دوی ورله بانې جوړوي چې د وخت ضرورت دی، جایز دی او دینه بغیر نظام نه چلیږي. او که مذهبي خلک او اسلامي خلک عهدو ته ورسېږي نو ډېر مشکلات به جوړ شي، بیا به سود خلک نشي کولی، اقتصاد به کمزوری شي. زنانه په بازارونو کې دکانداریان او ډریوري نشي کولی، هغې د لاسه به اقتصاد ډېر شاته راشي. یورپ کې چې کم دی نو ښځې بازارونو ته لاړلې، روزګار معیشت ته ووتلې، نو وایي ډېر مخکې لاړو دوی وایي. نو که دنیوي لحاظ باندې مخکې تللی نو په انساني لحاظ او د هغوی تهذیب او تمدن خو دنیا ته پته د خاورو نه لاندې شو. هلته کې خاندانونه مکمل ختم شو، خاندانونه نشته. څوک داسې نه پوهېږي دا کم خاندان سړی، داسې پته نه لګي. لارو کوڅو کې موندلې ماشومان هغه به یتیمخانو کې غټېږي او وړاندې هغې ژوند تېروي. د هغوی حالات د بیانولو قابل نه دي، سړی له به خوله باندې نه ورځي سړی بیان کړي. نو که څه جاز ورسره موجود دی او څه شی لږ وسایل پیدا کړل نو دغه هېڅ ترقي نه ده، د انسانیت قدر هلته کې نشته. نو الله تعالی وایي د دوی دغې کارونو په وجه باندې د دوی ځای اور شو، اخرت غم ورسره نشته دی، نو د ډېرو حرامو نه پکې تېر شو، د ډېرو ناجایزو نه پکې ورتېر شو او د شرعي حکم باغیان جوړ شو. لیکن دویم قسم خلک په دې کې دویمه طبقه به په آیات کې ذکر کېږي چې کم د دغو نښو نه باقاعده فایده پورته کړي، د هغې علامات او د هغې انجام ذکر کېږي. الله تعالی وایي ان الذین یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان راوړلی وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک. صالح عمل هغې ته ویلی کېږي چې کم د شریعت موافق او بد عمل هغې ته ویلی کېږي چې کم د شریعت مخالف. نو دې منځ کې ځینې مسایل داسې دي، ځینې احکام داسې دي چې هغه د شریعت مخالف هم نه دي او شریعت کې دننه ذکر هم نه دي، هغې ته مباح کارونه ویلی کېږي، جایز کارونه چې په هغې نه ثواب شته نه پې ګناه شته. نو هغه کسان چې هغې ایمان راوړلی او عمل نیک کوي یهدیهم وبرسوي الله تعالی دوی خپل مقصد. هدایت دلته کې معنی چې کوم ده نو دویمه معنی مراد ده چې کوم ایصال الی المطلوب دی. هدایت مخکې موږ ویلي چې د دوی دوه معنی دي. اول سر کې اهدنا الصراط المستقیم کې دا باس مخکې تر شوی، دغه شان هدی للمتقین کې هم دا موضوع تېره شوې ده په اول سر کې چې د هغې حاصل دا دی چې د هدایت دوه معنی دي. مشهوره معنی خدا دا کم چې عام اچه په ذهن کې موجود ده چې هدایت رهنمایي ته ښودنې ته ویلی کېږي چې یو چا ته لارښودنه وکړي چې داسې کار مه کوه داسې وکړه، دا هدایت معنی ده. او دویمه معنی دا ده چې ایصال الی المطلوب. هدایت دویمه معنی ده یو څوک بوتلل او خپل مقصد ته رسول. نو دې ذهن کې دغه دویمه معنی مراد ده. نو کوم کسان چې ایمان راوړلی او عمل نیک کوي الله تعالی به ورسوي خپل مقصد، دا معنی دې سره صحیح ده، دا اتفاقي ذهن کې مراد ده. او که اولنۍ معنی دې واخلې نو سمون بیا نه خوري، ځکه چې سړی ایمان هم راوړی دی، عمل یې د شریعت موافق دی، نو بیا مخکې نور هدایت څه شته ویلی کېږي؟ هدایت خو دغه شی شه که نو هدایت د پاسه خو بل هدایت بیا یي نه. نو معلومېږي دا چې دغه معنی ته نه ده مراد. دویم معنی ته مراد ده چې هغه مقصد ته رسول دی او مقصد د مؤمنانو د جنت دی. کم چې د وروستني الفاظو نه معلومېږي دا چې د دې نه مراد جنت دی، بل شی نه دی. نو الله تعالی وایي هغه کسان چې ایمان راوړلی او عمل کوي نیک یهدیهم الله وایي ورسوي خپل مقصد ته. یهدیهم ربهم وبرسوي دوی ته الله تعالی خپل مقصد ته بی ایمانهم په سبب د ایمانونو د دوی سره ایمانونه مضبوط ایمانونه ورسره دي چې هغه کلکه عقیده او نیک عمل دی. د دغې کلکې عقیدې او د نیک عمل په وجه به الله تعالی خپل مقصد ته ورسوي.
دا مقصد څه شي دی؟ الله وایي تجري چې بهیږي به من تحتهم الانهار، لاندې د دوی نه نهرونه. معلومیږي دا چې جنت دی. فی جنات النعیم، په جنتونو د نعمتونو کې به دا تفسیر شو چې دغه څیزونه جنتونه دي او د نعمتونو والا جنتونه دي. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. دی آیات کې د جنتیانو په جنت کې دنه ځینې حالات ذکر کیږي چې په جنتیانو به داسې حالات راشي. الله وی دعواهم دعا د جنتیانو په فيها په جنت کې سبحانك اللهم سبحانك اللهم. دعوا دا دعا ته ویل کېږي او دعوا هغه مشهور دعوی ته هم ویل کېږي چې یو پکې منکری بل پکې دعواداري، یو دعوا کړي بل منکری. دغه معنی د ذکر کې صحیح نه ده. دوی معنی مراد شوه دعا، نو معنی د شوه دعواهم دعاګانې د جنتیانو فيها په دې کې په جنت کې سبحانك اللهم، هغه سبحانك اللهم لفظ ویل دي. سبحانك اللهم معنی دا سبحان پاکی ر تعالی را، اللهم ای الله، ای الله ساده پر پاکی. دا صفتونه د جلال دی، د الله تعالی د لوی صفتونه بیانول. ځکه پاکی سم د څه شي نه پاکی ده؟ د مضموم کمزوري صفتونو نه الله تعالی پاک دی. مخلوق ډېر ناقص کمزوري صفتونه شته، لیکن الله تعالی دغه کمزوري صفتونو نه پاک دی. د شرکت نه پاک دی، شریک ولا نشته. کمزوري صفتونه پکې نشته، غفلت پکې نشته، جهالت پکې نشته، ظلم پکې نشته. ټول ناقص صفتونه نه الله تعالی پاک دی. مخکې موږ ویلو چې د الله تعالی صفتونه دوه قسمه دي، یو منفي صفات یو مثبت صفات دي. مثبت صفات چې کوم دي هغه د حمد وای، او منفي صفات ته تسبیح ویل کیږي. لکه دا صفات چې الله تعالی لپاره شریک نشته، دا منفي صفات دا نه چې پکې دا منفي. الله تعالی سره الله تعالی لپاره خوب نه راځي، څنګه چې ادر کرسي کې دي الله تعالی باندې جهل نه راځي، نو دا ټول ته تسبیح ویل. الله تعالی نه مضمون صفات منفي دا تسبیح، او دغه مضمون صفات نه بيګول تسبیح، او دغه تسبیح دا د پاره د جلال د الله تعالی ذکر کیږي. د الله تعالی لوی چې کله بیانې په تسبیحات سره بیانې. او دوی مثبت صفات دي، مثبت صفات ته ویل کیږي چې خصيبتونه کامل صفاتونه الله تعالی د پاره ثابتول. لکه دا سی وی چې الله تعالی حی ژوندې دی، بدایمي ژوند سره ژوندې دی، قائم دی، رزق ورکون کې دی، حاکم دی، عادل دی. نو دا ټول معنی دا مثبت صفات دي، الله تعالی د پاره کامل صفاتونه ثابتول دي. نو کوم صفاتونه چې مثبت یغي د حمد ویل کیږي، او محمد ذکر کیږي د پاره د اکرام د الله تعالی، د الله تعالی د تعظیم د پاره ذکر کیږي. تسبیحات د الله تعالی د لوی د پاره، او حمد د الله تعالی د تعظیم د پاره. یا دا شان د کلمه طیبه ده. نو کلمه طیبه کې چې تا وجه لا اله، نو دا تسبیحات دي. دا شان بیا الا الله، لا اله الا الله، د الله تعالی نه بغیر بل د عبادت لایق نشته، دا تسبیحات دی وایي. نو تسبیح دا به حمد باندې مقدمي وړاندې په دې وجه باندې چې په تسبیح کې ته منفي صفات نه بي کې، نو عقیده مکمل خالی شي د خرافاتونو د ناجایزونو. هغه نه بعد د الله تعالی حمد او لوی ذکر شي، نو الله تعالی وحدانیت په ذهن کې ځای ونیسي. خو به کوم ذهنونو کې چې پارس کې د بوتانو مینه ده، د قبرونو مینه ده، د مال دولت مینه ده، نور شیزونو مینه ده، نو هغه مینه چې څو پورې ختم شوي نه دغه د الله تعالی لوی ورکوزیږي نه. نو په دې وجه اول تسبیح وکاري او وروسته حمد وکاري. نو ځکه جنتیان چې داخل شي نواله کې بس تسبیحات و سبحانك اللهم بوي. وتحيتهم فيها سلام، او پیش کېدل د دوی یا ملاقات د دوی په دې کې بلا بد سلام سره. دې ځکه کې یو سوال دا دی بس سبحانك اللهم کې چې موږ ویل چې جنتیانو دعا بس سبحانك اللهم، او سبحانك اللهم معنا څه ده؟ معنا دا رہی تسبیح چې پاکی تعالی الو یا خدایا. دا خو دعا نشو، دعا خو درخواست کول ته ویل کې چې مال داسې زرا کی ابدي کې ور درخواست خبره نشته رزق کې. دې ته به دعا څنګه ویل شي؟ داغه جوابونه بیخي واضح دي. واضح جواب یو دا دی چې یو حدیث قدسی کې نبی علیہ السلام فرمایي چې کم کس د الله تعالی تسبیحات وایي، د الله تعالی حمد او ثنا او تسبیحات په دې طریقه باندې وایي چې بالکل دعاګانو ته اړول جوړیږي نه.
نو وای دې کس ته به ډېر ضرورتونه داسې چې ده ته به معلوم هم نه انسان ته به معلوم هم نه زما داسې ضرورتونه شته. الله وایي دغه ضرورتونه ولا هم زه پوره کړم. کوم چې ده ته معلوم دي ضرورت یې دی هغه وله پوره کوم خو داسې ضرورتونه ولا هم پوره کوم چې دې به خبر هم نه چې دا زما ضرورت دی هغه به م وله پوره کړم. نو معلومیږي دا چې په تسبیحاتو سره الله تعالی د انسان ضرورت خود به خود پوره کوي او دا قایم مقام د دعا شو بلکې د دعا نه هم زیات افضل شو. او دویم جواب علماء دام ذکر کړی دی دا هم د حدیث نه معلومیږي چې په جنت کې چې کله جنتیان یو څیز غواړي یو ارمان او ارزو یې وکړي نو دوی به سبحانک اللهم ووایي او سبحانک اللهم ویلو سره فوري فرشته حاضر شي چې څه خدمت دې ماته ووایه. دی فرشته د خپله عذر وړاندې کې ضرورت به وړاندې کې فرشته به ورته فوري په هغې باندې عمل وکړي. نو دا خو ښکاره خبره شوه چې سبحانک اللهم باندې هلته کې قایم مقام له دعا دی او د دې په ذریعه باندې به ستا مقصدونه پوره کېږي. نو بیا څه سوال پاتې نه شو. وتحیتهم فیها سلام او پیش کېدل د جنتیانو یا ملاقات د جنتیانو په جنت کې سلام په سلام سره دی لفظي معنی شو. مطلب د دې دا تحیت چې کوم دی تحیه په عربی کې استقبال ته ویل کېږي چې یو څوک روان یو ته مخې له ورشي د هغې استقبال وکړي د هغه تعظیم د احترام د خاطر نه. نو جنتیان چې کله جنت ته داخل شي د دې استقبال په لفظ د سلام سره کېږي هر طرف نه سلام आवाज راځي چې السلام علیکم. اوس دا چې جنتیانو استقبال چې به السلام علیکم سره وشي نو دا سلام به دې باندې څوک چې د استقبال به څوک وي دې ځای کې ذکر نشته. لیکن سورۃ یاسین نه معلومیږي چې دا استقبال به الله تعالی په خپله باندې کوي سلام قولا من رب الرحیم. هغه ځکه نه معلومیږي دا چې جنتیان چې کله داخل شي نو دا سلام په دې معنی جنتیان الله تعالی په خپله باندې سلام وایي. او د نور آیاتونو دا هم معلومیږي چې جنتیان کله جنت ته داخل شي د هر دروازې نه فرشتي او به سلام وایي. نو معلومه شوله چې د دوی دا استقبال چې کوم دی اول سر کې به الله تعالی په خپله باندې کوي بیا به وروسته د فرشتي د استقبال کوي د جنتیانو او دې باندې په سلام اچي. لیکن سلام کی خبره دا ده چې سلام معنی ده سلامتیا دی پتا باندې نو دا خو دعا شوله او جنتیان خو جنت ته رسېدلي دي سلام هغوی خو اوس سلامت دي هېڅ قسم هر قسم مصیبت نه دي سالم او روغ دي بچ دي دا دعا خو قبوله ده. اوس وړاندې په دې باندې دې ته دعاګانو کولو څه فایده ده. جواب د هغې دا چې السلام علیکم درې حیثیت دي. یو حیثیت د دعا د چې کوم په دنیا کې موږ کوم سلام خلکو باندې اچو نو زموږ مقصد د هغې نه دعا چې السلام علیکم سلامتیا دی په تا باندې یعنې د هر قسم مصیبت نه دي ته سلامت او روغي محفوظ دي. دویم د سلام مقصد چې کوم دی هغه استقبال چې موږ د چا احترام کوو څوک چا عزت کوو نو هغې ته سلام وکړو. نو په دنیا کې زموږ د سلام دغه دوه مقاصد دي چې یو د هغه استقبال او د هغه تعظیم او دویمه دعا. لیکن په سلام کې درېیمه معنا د خوشخبرۍ ده. خوشخبرۍ معنا دا ده چې ته سالم او روغ تا ته هېڅ مشکلات نشته فی الحال. نو جنت کې چې کوم سلام په دې باندې اچولی کېږي نو په هغې کې اگر چې د دعا معنا سمون نه خوري دعا پکې نشته هلته کې سلام چې کوم دی نو دپاره د استقبال به پیش کېږي د دوی استقبال به کېږي تعظیم به کېږي او دپاره د خوشخبرۍ چې تاسو خبر شئ تاسو بیخي سالم یئ تاسو ته به هېڅ قسم مشکلات نه وي نو هلته په معنا د خوشخبرۍ او د استقبال سره دی په معنا د دعا سره نه دی. چې په معنا د دعا سره نشه نو سوال پاتې نشو. نو هغې ته به جنتیانو پیش کېدل جنت ته او د هغوی استقبال دا به سلام سره دی. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین او اخرنۍ دعا د هغوی دا د چې ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي چې رب د مخلوقاتو دی. نو دې ځای کې د جنتیانو دعاګانې دوه شوې یو سبحانک اللهم شو په اول سر کې جنتیان به وایي او سلام خو به د بل چا طرف نه اچولی کېږي یا د الله طرف نه یا د فرشتو طرف نه اخو د دوی دعا نه ده. او اخرنۍ دعا چې کوم ده هغه دا د ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي چې رب د مخلوقاتو دی. نو په آخر کې علماو لیکلي دي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي او دا عوام خلک دي عوامو له به الله تعالی دومره علم ورکړي لکه غټو عالمانو په شانته کې او بیا دغه عالمان چې کوم جنت ته داخل شي نو هغې له به الله دومره علم ورکړي لکه څومره چې انبیاو له ورکړی دی او انبیاو له الله تعالی دومره علم ورکړي لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړی دی
او نبی علیہ السلام له الله تعالی دومره علم ورکړي چې هغه د هغې انتها معلومه نه ده، هغه ډېر زیات وي. وایي ممکنه ده چې مقام محمود چې کوم په اذان کې د هغې ذکر کېږي د دې نه مراد همدغه مرتبه ده چې دومره لوی علم چې د انبیاو سره به نه وي، ډېر لوی علم وي. د نبی علیه السلام سره چې کوم علم دنیا نه ته ورسره او د هغې نه به دا علم ډېر زیات اوچت وي. نو چې کله جنتیانو ته په جنت کې دا قسم علم میلاو شي نو دوی به د الله تعالی کامل حمد شروع کړي په آخر کې. د علم د حاصلولو نه وروسته به کامل حمد شروع کړي او داسې به ووایي ان الحمد لله رب العالمین. ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي چې رب د مخلوقات لري، ځکه چې علم به حاصل کړی الله تعالی معرفت او پېژندګلو به یې صحیح کړي دې ټیم کې.